अल्हम्दुलिल्लाह अल-फत्ताह al-मन्नान ज़िल-तौल वल-फ़ज़्ल वल-इहसान الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومحى بحبيبه عبده ورسوله محمد عبادة الأوطان وخصه بالمعجزة والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل ما اختلف الملوان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته وختم الرسل بالصدر المعلى نبي هاشمي ذي جمال إمام الأنبياء بلا اختلاف وتاج الأسفياء بلا اختلال أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا وقال تعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما عزت مندو دا الله رب العالمين فتوفيق دا نکاح متعلق احکامات سمسائل سفیدی او سنقصانات ستاسو مخطا مخی جمعوں کے بیان شیو نکاح کی دا انسانیت یو ضرورت دی او دا اللہ رب العالمین دا طرفنا انسانانو تا دا زندگی تیرولو او دا خلو ضروریاتی بشریات دا پورا کولو یو جائز لارا اللہ پاک جائز کردی دا او تمام انسانانو دا پارا او بالخصوص دا مسلمانانو دا پارا اللہ رب العالمین دا قیامت پورز دا کامیابی یو ارادہ او دا کامیابی یو بہترین طریقہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا عمل او پوینا مبارک سرا واضح کری او بیان کری نکاح دا یو جائز امر دی او تمام انسانیت کی ددی جواز معلوم او متعین دی البتہ طریقات اسلام
او طریقه د نورو ملتونو او د دینونو مختلف ده اگر چې نکاح په نورو دینونو کې هم شته لیکن داغي طریقه د اسلام د طریقې نه جدا او ممتاز ده اسلام چې کومه طریقه د نکاح خودلې ده باغی کې د انسان ضرورت هم پوره کیږي او باغی کې الله رب العالمین انسان ته اجر او ثواب او د آخرت کامیابی هم ورکړي ځکه اسلام دا د کامیابی دین دی انسان د زندگی د پیدایش نواغلا تر د وفات پوری د هر شعبی متعلق الله رب العالمین دی انسان ته طریقہ خودلی دا چې تب په دې وخت کې په کومه طریقې سره زندگی تیرې اغا د ماشومتوب نه تر د مرګ او د وفات پوری کوم حالت په انسان راضی په دې جامع او کامل او د انسان د زندگی یو بهترین طریقہ اغا اسلام باغی کی د هر شعبی حل موجود دی ځکه اسلام د انسان د زندگی یو مکمل دستور او قانون دی باغی کی د انسان زندگی د ځوانینا تر د وفات پورې دی وخت انسان لګونتی په ترقه او په قوت کې وي نو بعض اوقات کې د انسان نه کېدی چې ګناهونه صادر شي الله رب العالمین د انسان ته د دغه ګناهونو او د دغه قوت شهوانی د بچ کېدو لپاره او په جایز طریقه د استعمال لپاره نکاح یو بهترین طریقه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت او د تمام پیغمبرانو مشترکه سنت د انسان ته یو جایز لاره او خدلا او بیان داغي متعلق تاسو تمخ کی احکامات او مسائل ذکر شوي اوس په نکاح کې چې کومې کمزوري زمونږ د مسلمانانو کېږي هغې کې یو بنیادي وجه د بې حیایي او د بې پردګۍ ده چې په دې کې نارینه او زنانه دواړه شامل او مشترک وي بعضې طریقې د انسان د نارینه طرف نه او بعضې د زنانه طرف نه چې په هغې سره جانبین په ګناه کې مبتلا او د ګناه مرتکب وګرځي هغې کې نارینه او زنانه دواړه شامل حال دي باغی کی بنیادی وجہ د انسان د الله رب العالمین د حکم مخالفت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طریقین لريوالي او د اسلام یو عظیمه خطرناکه او د اسلام یو لري او د اسلام یو مخالف عمل لی چې هغه د مسلمان په زندگی کې د نارینه او زنانه د دواړو نه مشترک صادریږي چې هغه بنیاد به حیايي او به پردګي ده کله مسلمانان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی د قران کریم احکامات د صحابه کرامو زندگی د صحابیات واقعات د صحابه کرامو پردا د صحابیات پردا کله مسلمان دا وګوري دی په دې نتیجه باندې ورسیږي چې د مسلمان د پاره په پردا او په حیا کې څومره لویه کامیابی پرته د مسلمان د پاره په حیا او په پرده کې څومره لوی عزت پروت د مسلمان د پاره په حیا او په پرده کې څومره لویه کامیابی او څومره لویه د اخرت ګټه پرته لیکن مسلمان افسوس دادی چې د دنیا په خواهشات کې مشغوله د دنیا په خواهشات کې ډوب د دنیا په خواهشات کې مستغرق کله هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې قانون نه خبر ځان نه خبري داغي د وجه ندی په ګناه کې مبتلا شي او د الله رب العالمین قهر د الله رب العالمین عذاب د الله رب العالمین ناراضگی ته دعوت ورکړي ک ناری ندی او ک زنانه دي نن موږ مسلمانان په دنیا کې په انتهایی د زوال په لار باندې روان یو نن موږ مسلمان په تمامه دنیا کې د ذلت جون تیرو داغي بنیادی وجہ د اسلام او د دین نه لري والدي چې چرته هم مسلمانانو کې د احساس چرته هم مسلمانانو کې د سوچ چرته هم مسلمانانو کې د فکر د دې لپاره تیاری او عملی ژوندۍ کې داغي خودنه زمونږ د مسلمانانو په ذهن او سوچ کې چرته هم ناراضي او چرته موږ په دې باندې سوچ نه دی کړی موږ تاسو په چرته د نبی رسول الله والسلام د صحابه کرام حالات وګورو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابي حضرت قیس ابن شماس رضی الله عنه فرمایي ایو پیر یو زنانه رااله چې داغي زنانه زوی شهید شوی دی
حضرت خلاد رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا خدمت عالیہ کی حاضر شوا دیر زیاد پا پردہ کی کہ ٹول زانے پا پردہ کی پٹ کڑی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس گئی یہ اقبل بچی بارہ کی معلومات کو زمات ازوی سحال شو تاثر پا جہاد کی تلیو پا جہاد کی شہید شوی دی پا جہاد کی زخمی شوی دی پا جہاد کی دا کفار و فقید کی راغلی دی ازوی بارہ کی معلومات کو خلاد رضی اللہ عنہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام ورکی کہ ستازویت اللہ پاک کا ثواب ورکل دو اجرن ورکل ستازویت شہادت ملو شو داغ پا شہادت باندتا دو چند اجر ملو شو یو اجر دادی چلی اسلام دا سر بلندے دا پارا دا کفار پا مقابلہ کی جہاد کو او پاغا جہاد کی شہید شو او دے اجر دادی چلی دا شہادت دا اہل کتابو یہود و عیسیان دلاس نو شو دا استادی زویتا دا شہادت دا نتیجی دا وجنا دو اجر او دا ثواب ملو شو یو صحابی یو خبر اکڑا چی دی زنانتا اگورا زوی شہید شوی دی زوی دا کافران دلاس شہید شوی دی لیکن دا دی پردی تا اگورا سمر پا پردی کی راغلا خلاد رضی اللہ عنہ عرض اکڑو چی زما زوی شہید شوی دی زما دا زوی جنازہ وطلی دا زما زوی وفات شوی دی زما پردن دا وفات شوی زما پردی تا شہادت مرگ ندی رسیدلی زما شک پردہ داو برقرار پاتی بھی یا خواد ازوی غم دی لیکن بل خواد اقبل پردی ہی خیال ساتھی نن مسلمان زنانا ولی بھی پردہ کی کئی ولی مسلمان زنانا بازار کی گرزی ولی مسلمان زنانا باندی سشوی دی چپا مارکتون کی اور دکانون کی دا بازار حسن او زینت جوڑ شوی دی ولی مسلمان زنانا دا تاریخ نخلا پروت نری اللہ پاک دی من مسلمانان زنانوں کی حیا پیدا کی دا مسلمان زنانا دا خپل زوی غم و سر نشتا لیکن دا خپل پردی غم و سر دی زوی شہید دی دا پیغمبر علیہ السلام نا دوزی معلومات کول غواری لیکن خپل پردہ برقرار ساتھی نن مسلمان زنانا بچر تداسیو کی نن مسلمان زنانہ باندی معمولی سر خوگی راشی دا پردی خیال نساتی نن مسلمان زنانہ باندی معمولی غنتی غم راشی دا پردی خیال نساتی خوشحالی خلا رست خبر دا غم پا موقع باندی صحابیات و حالات او گورا دا صحابیات و عام زندگی او گورا اغم زنانوی اغم انسانانو اسم زنانہ دی اسم انسانان دی ولی فرق تمر لری پروت دی ولی مسلمان دا خپل دین نغافل دی ولی کافر تمر الوی محنت کر دی چی زمان دا مسلمان کور ترسیدلی دی زمان دا مسلمان ذہن ترسیدلی دی زمان دا مسلمان بچی ذہن ترسیدلی دی زمان دا مسلمان زنانہ ذہن ترسیدلی دی ولی دا کافر محنت تمر پا زور باندی روان دی دا مسلمان غفلت دا مسلمان بیہوشی دا مسلمان پا دنیا کی مستغرق اور دا مسلمان دا دنیا محبت دا مسلمان خواہشات دی تمر پاگل کر دی چی دی دا خپل حیا نغافلہ دا خپل فردی نغافلہ دا خپل دین نغافلہ دا صحابی کرام دا سیرت نغافلہ دا صحابیات دا غیرت نغافلہ دا خپل دین دا حیا نغافلہ دا زمان دا مسلمانانو دا تباہی بنیادی سبب او وجدہ من مسلمان پدی باندی افسوس کو یرا منگ باندی دیر زیادت گرانی رالا یرا منگ باندی کرونا بیماری رالا یرا منگ باندی ڈینگی بیماری رالا یرا منگ باندی غلیق قلت او کمی راگی یرا منگ باندی قسم قسم بیماری رالی یرا منگ باندی کینسر دیر راگی اٹھٹیک او دا زل بیماری رالی اسپتالوں دا بیماران نڈکچو پا ہر گور کی بیمار لرو پا محلہ کی بیمار لرو پا کل کی بیماران لرو دا سے اسپتال نشتا چاگئی کی بیمار نبی دا سے اسپتال نشتا چپاگئی کی مڑی نکی گی دا سے اسپتال نشتا آگئی کی مریضان رش نبی ولی من مسلمانان فالحالت نہ بدلو نبی قرآن کریم کے اللہ رب العالمین فرمائی ان اللہ لا یغیرو ما بقوم حتی یغیرو ما بانفسهم اللہ رب العالمین پہ یو قوم باندی فالانعامات اغی وقت پوری نہ بندی فالانعامات پہ اغی وقت پوری نہ بندی ترکم وقت پوری دا قوم فالحالت بدل نکی کہ قوم گناہو نکی اللہ رب العالمین انعامات بند کی کہ قوم توبہ باسی اعمال صالحہ شروع کی صحیح عقیدہ اختیار کی اللہ رب العالمین دا خیر او دا رحمت نزول کی اللہ رب العالمین انعامات او خپل فضل نازلی اللہ رب العالمین کو مسلمانانو باندې خپل رحم نازلی لیکن کچرتا مسلمان تا دین نغافل شی مسلمان خپل حیا پریگ دی دی مسلمان کی بڑیر گناہونا پیدا شی اغی کی با زنا رازی پاغی کی با قتل لازی پاغی کی با دقوگون زنا رازی پاغی کی با سترگو زنا رازی پاغی کی با دخلی زنا رازی پاغی کی با دلحسن زنا رازی پاغی کی با دزر زنا رازی پاغی کی با اندامون زنا رازی کہ کل مسلمان کی حیا ختم شی او دا حیا تقریبا دا کفار عظیم محنت دی چی فدی محنت کی رن کافر کامیاب دی نن مسلمان پدی محنت کے مکمل ناکام یو
یو طرف ته موږ د دین دعوه لرو، یو طرف ته موږ د کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله دعوه لرو، لیکن بل طرف ته زموږ په جسم باندې، زموږ په وجودونو باندې، زموږ په کورونو باندې، زموږ په نارینهو باندې، زموږ په زنانو باندې، زموږ په ودونو کې، زموږ په غمونو کې، زموږ په خوشحالۍ کې او زموږ په خفګان کې د نبی علیه الصلاة والسلام د دې کلمې طیبې لا اله الا الله محمد رسول الله عملی شکل نه ښکاره کېږي. دا زموږ د مسلمانانو د تباهۍ اسباب دي چې په خپلو سترګو باندې ګورو، لیکن بیا خپل نقصان ته، خپل غم ته، خپل تاوان ته غاړه ورکړو. دا زموږ د مسلمانانو بې وقوفي، دا زموږ د مسلمانانو جهالت، دا زموږ د مسلمانانو هغه انتهایی کمزورتیا حالت دی. نن موږ مسلمان په دې باندې چرته هم سوچ لرې کړی. موږ په تمامه دنیا کې نن د دین غم کوو چې په تمامه دنیا کې دین عام شي، تمامي دنیا ته د کلمات طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله دعوت ورسیږي. تمامی دنیا کی مسلمانان منگزار جوڑ شی، تمامی دنیا کی مسلمانان روجنی ان کی جوڑ شی، تمامی دنیا کی مسلمانان حلال حرام کو پیجنی. لیکن چرت من پدیبا نے سوچ نڑی کری کہ زما پکور کی پردہ سمردا، آیا زما پکور کی اسن دین نوی زدہ بہر دین غم کم، آیا زما پکور کی پردہ نوی زب تمام دنیا کی دین دعوال رم، آیا زما پکور کی دین جنازہ خما وست ندا، آیا زما پکور کی زنانوں کو جدن باندې کم پردرا، آیا زما پکور کی زنانوں کو وجود باندې کم کپڑی دی، آیا زما پدی کور کی زما د مور پر سر باندې، زما د خور پر سر باندې، زما د لور پر سر باندې، زما د خزی په وجود باندې کم قسم کپڑی دی. آیا دا کپڑی په تمام دنیا کی رائے کول زکول شم، آیا دا کپڑی په تمام دنیا کی د اسلام کپڑی دی، آیا دا دین په تمام دنیا کی زعام کم کاغه زمانه د کپڑو مطالبو کی د خپل زنانه د کپڑو نمونه کی پیش کول شم چې زما د زنانو کپڑو ته وګوره زمونږ اسلام دا مطالبه کوي، آیا دا زه پیش کول شم؟ نن موږ دنیا ته دا خودی شو چې الله رب العالمین احکامات په تمام دنیا کې راشي، زما په وجود باندې غشتا، زما په کور کې غشتا، زما په محله کې شتا، زما په لور باندې شتا، زما په خور باندې شتا، زما په بیبي باندې شتا، زما په خاندان کې شتا، زما په قبیله کې شتا. کما نه چرته کافر مطالبو کې زه په دغه ځای کې خاموشي نه کار اخلم، زه جواب نشم ورکولی چې زما په معاشره کې حیا شتا. نن موږ دا وایو چې تمامي دنیا ته دین ورسو، آیا زما په کور کې دین شته؟ نن موږ دا وایو چې تمام دنیا مسلمانان منځګزار جوړ شي، ډېره ښه خبره ده، ډېره ښه خبره بل نشته، لیکن آیا د دې مونږ سره بل څه شته؟ که زه یو کافر ته ووایم چې کلمه ووایه او هغه ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، او هغه ما ته ووایي چې زما زنانم کلمه ووایي لا اله الا الله محمد رسول الله، او زنانه ما ته وړاندې کړي چې زه به د زنانو کومې کپړې اغوندم، زه به زنانو له کومې کپړې اخلم، زما زنانه به کوم لباس اختیاروي، نو زه ورته دا ښودی شم چې زما په کور کې زما لور او د هغې دا کپړې دي، دا کپړې د اسلام دي. دا زه نشم ښودی، دا ګورې موږ نشو ښودی. که زه وښیم چې زما زنانه په کور کې څنګه ژوند تېروي، زه دې کافر زنانه ته دا ویلی شم چې داسې ژوند به ستا په کور کې دا زنانه تېروي؟ ویلی شم؟ نشم ویلی. که کافر زنانه ما نه مطالبه وکړي چې ما اسلام راوړو، ما ایمان راوړو، زه پرده له چا نه کوم، زه دا ویلی شم چې پرده به د چا نه کړي؟ نشم ویلی. زما لور پرده کوي، زما ښځه پرده کوي، زما خور پرده کوي، زما مور پرده کوي، زه په کومه خولې درته ویم؟ آیا زما خور ته د چا نه چې پرده ضروري ده هغه هغې ته معلوم دي؟ نه دي معلوم. آیا زما لور ته معلوم دي چې د چا نه پرده زه کوم؟ نه دي معلوم. دا زموږ عظیم نقصان ده. موږ په تمامه دنیا کې د دین دپاره د الله رب العالمین نه دعاګانې غواړو، محنت او قرباني به ورکوو، لیکن دین کامل پکار دی. ناقص دین، بوچی دین، لډې دین دا موږ ته نه دی منظور. دین هغه دین دی چې ستا د سر نه تر د خپو پورې دین وي. دین هغه دین دی چې ستا په جومات کې هم دین وي، ستا په کور کې هم دین وي. ستا په کور کې زنانه کومې کپړې استعمالوي او ستا په واده کې زنانه کومې کپړې استعمالوي، دا دین دی. په بازار کې ستا کومې کپړې زنانه استعمالوي او ستا په کور کې کومې استعمالوي، دا دین دی. دین مو ته یوازې دا نه ښایي چې مونځ کوه، دین مو ته کپړې هم ښایي چې کپړې به څنګه اچوي.
دا موږ تاسو چرته سوچ نه کړی د دین دعوونه کې چرته دا نه وي چې په دین کې زما قرباني ده چې په دین کې د چا قرباني وا هغه کې حیا وا موتا کې نن حیا کم ده حضرت حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي چې کومه زنانا بغیر ضرورت نه بازارونو کې ګرځي دا زنانا په جنت ته نه داخليږي تاسو مسلمانانو باندې څه شوي دي چې تاسو مسلمانانو زنانا په بازارونو کې د کفارو په ساقو سره ملاويږي وی الله جل شانه دا خلق برباد کی چې کوم خلقو کې غیرت وي چې دا غي زنانا په بازار کې ګرځي حسن بصری رحمت الله علیه خیره کوي دا زمونږ استاد حال دی نن زما او استاد فکر کې د اړو درک نه لګيږي لیکن زما او استاد زنانا او بازار کې خپل ګرځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زنانا با د بی انتهائی اشد ضرورت نه پکور کې کینی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمائی صحابیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعارضوں کو چې د عمل په میدان کې هم نه سړی ډیر مخکې لاړل سړی jihad کوي او موږ jihad نه شو کولای موږ زنانه یو سړی دنیا پیسې ګټي صدقې کوي موږ خو پیسې ګټل نو صدقې نه شو کولای نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایله چې زنانه په کور کې ناشتي په پرده کې د دې زنانه په کور کې جون تیرول دا د میدان د جهاد د مجاهد د ثواب برابر دي جهاد ته موتا نزو ځکه د موستا غیرت جهاد ته موتا نزو ځکه د موستا حیا زموستا د دین مینا نن موږ سره ډیره وفا نه کوي چې موږ د کافر مخ ته ودرېږو موتانن مال نشو د الله په لار کې لګولې نو خپل ځان به د الله په لار کې څه پیش کړو نن ګورې دا ونه وي چې زه به د کافر خلاف جهاد کوم ویل نشي د غیرت ضمیر مړ شوی دی هغه حیا سره د بی حیاي سره د غیرت جنازه وتلی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي څلور کسان به جنت ته نه ځي یو پکې هغه سړی دی چې باغی کې غیرت نه وي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل وضاحت فرمایي چې هغه سړی چې داغه زنانه به حیايي کوي او دی خاموش پاتې شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دا سړی د یوس دی او دا سړی به جنت ته نه ځي اوس موږ تاسو منځونه کوو آیا په کور کې زما د زنانه په وجود باندې دا کومې کپړې دي دا د اسلام دي د اسلام دي نن نارینه پرده کې زنانه نه کوي نن زما استا په دې وجود چې دا کومې کپړې دي د دین ډېر د پردې کپړې د زنانو د پاره پکار وي هغه نه کوي او سړی کوي بل ورځ یو ملګری دکان ته ورغلم دین پلازا کی دکان یو سابقہ مقتدی کپڑوں دکان پلاس چې کم کار کې سلمه کار یو درې جوړې کپڑې داسې ځوړن دي چې باغنګرو کې خو کپڑې داسې وي ډېر چې وګړي ونه تقریبا زما د دې وګینه چې واخلنو د دې نیمه پتون پوری پوي دومره کمیس ما تاسو کې چې لکه دا دي ماشومان له جوړې کړې دا خو د ډېرو پیسو کپڑې دي نو ماشومان هم دا چې وې نه دا د زنانو دي ملکه دا خو نریب دی او لنډیم دي وې دا نری د پاره او تلان دي شمیسه چی او لنډي اوس رواج دومره کپڑې به قیمت یې سړي وې د دې یوې جوړې قیمت 30,000 روپے او د دې نورو دوه جوړو قیمت 60,000 روپے پردا څومره ده لستونی نشتا او کمیز دومره د چې دې پوری وی لاندې وجود په دې سکی لپټه خاصم نه پسره د انګريزان نه غوندي دی له د امریکای عیسائی نه راځي دی له زمونږ د مسلمان پښتنه زنانه زی او دا نا پدی ورکړي چې مال دومره کپڑے او غنډا اوس کوم ته کافر وای چې تاسو زنانه کمی کپڑے اچي منګ بم اچو نو منګ ته خودي شو آیا دا به لستون چې زمونږ دا زنانه کپڑے اچي او پدی ودونه کې دا غډا او ډانسونه کوي او دا لپټه دیجه پوری تړلې وي او دا نری جامې اغوستي وي او دا سرتور سری وختي را ببر کړی وي او دا سي پرتګي اغوستي چې هغه په پس د پاجامې په چالن غتی آیا دا جامې ز کافر ته خودي شو
آیا دا اسلام لباس دی؟ آیا پدې کې دا زنانه پرده کې حسابيږي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کوم زنانه چې پرده نه کوي دا زنانه به جنت ته نشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قیامت دو علامې کوي. یو علامه دا کوي مشکات شریف حدیث کې نساء کاسیات داسې زنانه به وي چې هغې به کپړې اغوستې وي او عاریات سره د کپړو به بربنډه وي نو پیسې به په 40 سره ورکړي لیکن پټ او پکې د 50 روپو د کپړو په شان نه کپړې به اغوستې وي او بربنډه به وي. عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن خلق بزان ته مایل کوي او دا په خپل خلق ته مایل کېږي او سرونه به داسې نیولي كأسنمة البخت المائلة لکه څنګه چې د عربو یو قیمتي وخان دي چې بوختي وخان ورته وایي د ډېر سروبوالي د وجې نه د هغې د ملا دا قب چې وي دا ډډه شوي کوک شوي دغه شان به دې زنانو دا سرونه به د ډېر ناز د وجې نه کاږه نیولي او بیا څه فرمایي دا د دواړو جهانو سردار امام الانبیاء رحمت للعالمین فرمایي لا يدخلن الجنة جنت تب نہ داخليږي ولا يجدن ريحها او د جنت خوشبو به نه محسوسي او د جنت خوشبو څومره ده وان ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا او یقینا د جنت خوشبو به دا په میلونو میلونو باندې لري خوريږي لیکن دا به د جنت دا خوشبو نه محسوسي. څومره سخت وعید دی. رحمت للعالمین فرمایي زمونږ استاد هغه پیغمبر فرمایي مونږ تاسو چې د چا په کلمه کې نو مغلو لا اله الا الله محمد رسول الله. مونږ قرآن د الله کتاب دی په قرآن کریم کې د الله رب العالمین د طرفنا او آیاتونه د پردې نازل شوي دي. او آیاتونه عمل کو کنه کو د نبی علیہ السلام په حدیث کې او یا حدیث پیغمبر علیہ السلام د پردې متعلق فرمایلی دي عمل کو کنه کو. ولې د الله پاک د طرفنا په مسلمان باندې قهر د الله رب العالمین د طرفنا په مسلمان باندې عذاب نازل دي دا موږ په خپل عذاب ته دعوت ورکو. ولې زما استاد په محله کې چې وادي ته په دې واده کې لږ تماشو کې چې څه کېږي زما استاد په معاشره کې چې غمي ته په دې غم کې وګوره چې څه کېږي. ولې خبرې ګوتې نه دې له کوم ملک نه زنانه رالې چې دا بې پردې ګرځي دا سرتور سر ګرځي لکه د خرې په شان به سر تور کړي. آیا دا پښتون لور ده؟ آیا دا پښتنه ده؟ آیا دې کې حیا شته چې دا زنانه بې پردې ګرځي؟ دا زموږ د مسلمانانو معاشره ده. موږ ودونه کوو لیکن خپلې لور ته دا تمیز نه ښایو چې بچې ستا د تره د زوی سره خبرې ناروا دي ستا د ماما د زوی سره خبرې ناروا دي. دا موږ بچو ته تربیت نه ورکو. ستا د لیور سره ګپ شپ ناروا دي ستا د ترور د خاوند سره ګپ شپ ناروا دي. دا موږ چرته تربیت نه ورکو او ستا د اوښې سره خبرې ناروا دي. خور دې ورکړې ده ستا ورسره خبرې جایز نه دي. لا لرې خبرې خلک خو پرېږده او موږ څه وایو یره زما لور په دې کور ته لاړه اول ته پې ډېرې سختۍ راغلې او ډېر په غم باندې ژوند تېروي او ډېر په تکلیف ژوند تېروي او سر راشي او خواخر فریاد کوي یره چې زمونږ په کور کې بس انګین دي دي او بس یو اورې راغښتې په کور کې غم کرلی دی تربیت نشته. ته دې لور ته ووایه بچې چې ته هلته پردي کور ته لاړه شي نو ستا به ګوره د لیور سره ګپ شپ ناروا وي. په موټرسایکل چکر وهل ګوره ډېره غټه ګناه ده. په موټرسایکل خو لا لرې خبره ده. د پردي سړي سره به خبرې ناروا وي. پردي سړي سره ګاډي کې ګپ شپ لګول لرې خبره ده. رکشې والا ماما سره کېنه او هغه سره په لاره ګپ لګوه دا خو عظیم جرم دی. دا زموږ مسلمانان کوي. چېرته موږ او تاسو خپلو لوریانو ته خپلو خویندو ته دا تربیت ورکړو چې بچیان ته به کور کې ژوند تېرې هلته به راله جنګ نه ګوري هلته به دښمني نه ګوري هلته به غمونه نه ګوري هلته به جوابونه نه کوي هلته به بداخلاقي نه کوي. چېرته هم په دې کور کې غم را نه شي کور کې به خوشحالي راځي. واده به وي حقیقت کې به خوشحالي وي. او که واده داسې وي چې واده راغی خرتجال کور ته رادننه کا او ټول راغون شي دې ته ګډېږئ ګورې په دې واده کې د الله لعنت وورېدو خیال ساته ټوله زندګي به په غم کې تېرې زندگی کې به ګورې آرام حاصل نه کې په لکونو تاوان به دې عبسي هر څومره تاوان دې کو دا به ټول ګورې فضولي. او که زنانه پرده نه کوي نارینه به خپله پرده کوي
نارینه به د پردې خیال ساتي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبیان دي ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا او حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا زمونږ د مسلمانانو مین دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو پیر ناست دي، یو صحابی دی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ چې پسترګو باندې نابینا دي. د نبی علیہ السلام مجلس ته حاضر شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بیبیان ناست دي، هغه ته څه پته چې د سره بیبیان ناست دي ځکه ښکارېدل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بیبیانو ته وایي تاسو ته دا سړی ښکاري؟ وایي چې موږ به ته نه ښکارو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي افانتما عمیاواني، تاسو ړندې یاست، که تاسو نه ویني تاسو خې وینئ که نه. د پیغمبر بیبیان دي او هغه ورته تاسو پرده کوئ چې زموږ د مسلمانانو میندې دي. قرآن کې الله پاک فرمایي چې د پیغمبر بیبیان ستاسو میندې دي، لیکن پیغمبر علیہ السلام بیبیانو ته څه وایي چې تاسو ړندې یئ. ړندې یئ مطلب څه درته نه، تاسو ته ورته نه ښکاري، تاسو ته خو ښکاري، تاسو به پرده کوئ. نارینه بم پرده کوي او زنانه بم پرده کوي. که بالفرض زنانه پرده نه کوي نارینه د خپله پرده وساتي، ځکه قرآن کې الله فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. مؤمنان دې پرده وکړي او زنانو ته جدا وایي قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. زنانه بم پرده کوي، نارینه بم پرده کوي. کم از کم مسلمان لدا پکار دي چې د په تمام دنیا کې اسلامي نظام نشم راوستي، په خپل وطن کې اسلامي نظام نشم راوستي، کم از کم په خپل کور کې خو راولم، کم از کم په کور کې د خپل تورسلو د پردې خو خیال وساتم، کم از کم د خپل کور کې د زنانو ته خو د پردې لباس واچوم. او چې بیا کله بهر ځي غم خادې لځي لږې کپړې وګورم، صرف پیسې ورته نه ورکوم چې بچي ځان له شاپینګ وکړي، دکان ته لاړ شي کپړې والا کور ته راوړه. د زنانو دپاره مارکیټونو او بازارونو ته تل داسې حرام ناروا دي لکه څنګه چې زنا حرام ناروا ده. نن مسلمانه زنانه په بازارونو کې څنګه ګرځي؟ دام نه وایي چې زما پلار پښتو وایي او زما رور پښتو وایي او زمونږ د خاندان پښتون دی، دا نه وایي. هلته لګیا وي ګپې شپې پکې راشي، پکې سوداګانې هم راشي او بیا پکې لا دا وایي وایي موږ له ارزانې راکوي او سړو له ګرانې ورکوي. دا ډرامه پکې کوي. کم از کم موږ مسلمانان له لږه حیا پکار ده او په خپلو کورونو نظر پکار دی، ورنه د اسمان ارادې ګورې ښې نه دي، د رب العالمین د طرف نه عذابونه ګورې را روان دي. دا اوس چې موږ وایي کرونا ده مخکې وی ختمه شوه، اوس وی بیا راله، دا به بیا هم راځي، دا به بیا راځي، دا به راځي. کله کینسر دی او کله شوګر دی او کله د زړه اټیک دی او کله دا الله پاک طرف نه ناراضګي اظهار دی. موږ خپل ځان سم کو، موږ خپل معاشره سم کو، خپل کورونه سم کو او د خپل اخرت لپاره په خپل ځانونو باندې، په خپل بچو باندې او په خپل بیبیانو اولاد باندې رحم وکړو. دا ګورې باغی رحم دی، هغه د جهنم د اور نه بچي. ستا خوشحالي نه ده چې ته د جهنم د اور نه بچي، ستا کامیابي نه ده. اخرت کې خو یا جهنم دی یا جنت دی. نو چې څوک ګناه کوي جهنم ته به ځي او چې څوک نیکي کوي جنت ته به ځي، بل خوا خو به نه ځي. کم از کم د هغې دپاره سوچ وکړو. الله پاک دې موږ او تاسو عمل توفیق راکړي. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله پاک موږ ټول کې حیا پیدا کړي، الله پاک موږ ټول د بې پردګۍ نه وساتي، زموږ په کورونو کې حیا پیدا کړي، زموږ په کورونو کې پرده پیدا کړي، زموږ میندې خویندې چې څومره په دې معاشره کې په تمامه دنیا کې څومره مسلمانانو زنانه دي، الله ټولو کې پرده پیدا کړي، ټولو کې د نامحرم سره د خبرو اترو نه پرده پیدا کړي. الله پاک زموږ د خویندو میندو، زموږ د ټول مسلمان د زنانو د پردو نارینو سره چې چا سره نکاح کېږي د هغې سره د ګپو شپو او د تعلقاتو نه حفاظت نصیب کړي. الله پاک زموږ د ټول په حال رحم وکړي. په تمامه دنیا کې چې څومره بیمارۍ دي الله په خپل رحم سره ختم کړي، موږ ته ټول ګناهونه معاف کړي، د نیکۍ توفیق راکړي، د هر منافق او د هر کافر د شر نه موږ ټول ساتي. الله پاک زموږ د مسجد په خوشحالۍ سره اختتام ته ورسېد. څومره ملګرو پکې تر اوسه چاندې ورکړي دي، خدمتونه یې کړي دي، الله په خپل دربار کې قبول کړي. څومره ملګري دلته مانځه ته راځي، الله قدمونه د نیکۍ په تله کې واچي. الله پاک موږ ټولو ته عمل نصیب کړي، د تمامې دنیا د مسلمانانو په حال رحم وکړي، په خپل عقیده او مذهب استقامت راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.